پروګرام کې موږ سره هغه ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب چې کوم دی په دې پروګرام کې ناست وي او په هغه بیمارو باندې مونږه خبرې کوو، کوم بیماری چې تاسو کلک نیولې او د خوشحالو تم نه پریدي او زمونږ صحت چې کوم دی هغه ورځ تر ورځې کمزور کیږي او اخر دا چې بیا مونږه د کار وځو او د روزګار هم وځو. نو بیا داسې چې میروالو تاسو داسې اوکې چې تاسو د یو ښه طبیب نه، ما تاسو ته ویلو چې سنت مطلب د علاج چې کوم دی هغه سنت دی او تاسو به یو ښه طبیب لځئ. په دې پروګرام کې تاسو وګورئ چې د ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب نه چا علاج کړی دی، چاته هم علاج کړی دی، هغې په جار باندې وایي چې مونږ ټیک شوي او د ډاکټر صاحب علاج سره زمونږ ګزارم شوې ده. د چا چې علاج په فرست ټایم یا 2 پیرې تللی دي او د چا چې مکمل علاج کړی د هغه دی اونیر راځي او تاسو ته وایي چې مونږ د ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب نه علاج کړی دی، نن مونږ ټیک یو او خوشحاله. خو بل خبر پکې دا ده چې دا هغه بیماری دي زمونږ تبه ټوخې سینه خرابېدل دا سیزونه دا خو زمونږ باندې وي او زر زر ټیکي مونږ ته پته چې دا باب ته کې ټیکیږو. خو ځینې بیماری داسې وي چې هغه مونږ ته پته ردي نه څوک ټیک شوي دی او نه ټیک کېږي. دا مونږ ته هم پته ده. شوګر دی، شوګر به داسې و چې دا به ډېر کم و، اوس ډېر زیات دی. په هر کور کې د یو کس وي یا په دریم کور باندې خامخا چې کوم دی د زمونږ مشرانو چې کوم دی شوګر وي. نو وجه دا چې زمونږ مختلف خوراکونه هغه خو به ډاکټر صاحب تاسو ته په مطلب دا ډیټیل سره وایي، خو زه تاسو ته یم چې شوګر شته او د شوګر علاج هم مطلب دا دی هغه چې کوم دی تاسو کوئ، خو دا دی چې ټول عمر به کوئ. د ډاکټر صاحب نه چې چا علاج کړی دی نو هغې وایي چې مونږ ټیک شو. زمونږ شوګر کې خو زه خواږه خوراکونه سړی نه فروټ نه خوري، مختلف خوراکونه چاول نه خوري. ډاکټر صاحب نه چې چا علاج کړی دی نو هغې وایي چې مونږ دغه د خوراکونه هم زمونږ ټیک دي، صحت هم ورسره ټیک دی، نو نور د خدای نه څه غواړي. داسې چې مینهوالو تاسو چې کلم د چا شوګر وي یا نورې داسې بیماری وي، سمې ډېرې بیماری دي، خو شوګر داسې دی چې هغه ما ته اوس هم خلک وایي هغه شوګر والا ډاکټر چې نمبر راله راکړي. وجه دا ده چې خلک ورسره ټیک کېږي او دا شوګر لا چې کله تاسو په وخت باندې علاج وکړئ مطلب دا دی په ډومبي سټیج کې نو بیا به داسې چې ډاکټر صاحب چې څنګه تاسو ته وایي چې راځئ نو په هفته نیم کې بس تاسو چې کوم دی هغه شوګر به مکمل ختمي. نو داسې ده مینهوالو په دې پروګرام کې مونږ تاسو دپاره زیری راوړو آخل کا په لاین باندې اخلو چې ډاکټر صاحب نه علاج کړی نو چې ډاکټر صاحب نه علاج وکړو نو هغه ټیک شوي هم دي، هغې راځي او تاسو ته په جار باندې وایي چې زه د پلانکي ځای ما، زه د پلانکي زوی ما، زما پلانکي نوم دی، د پلانکي محلې ما او زه نن ټیک یم او شکر دی د ډاکټر صاحب نه علاج کړی دی، زما شوګر یا زما ګرده خرابه وه یا زما نور ډېر بیماری وي یا د سرخوږي نو داسې بیماران تاسو هم ولیده چې ناممکنه شانتې وه چې هغه بیماران چې کوم دي هغه نن ټیک دي. نو په دې پروګرام کې مونږ تاسو ته په صحت باندې خبرې کوو. مونږ سره ډاکټر صاحب ناست دي، ګورو به چې مونږ ډاکټر صاحب ته دعا سلام وکړو. هر کله په خیر راغلی ستړي مه شو. السلام علیکم ډاکټر صاحب. خیر ډاکټر صاحب خیر دي؟ خیر دی بالکل. ډاکټر صاحب نن خو ماشاءالله ګیټ اپ داسې چینج دی، ښکلی ښکلی راته ښکاري. نو بس ستا نظر کې بس ښکلا راغلي که زه خو دغه شی وم نه نن داسې ښکلی ښکلی شانتې ښکاري. څه چینجز راغلی دی؟ چینجز دا ده چې بس اړه ته لږ سکون میلاو شي چې ته کله چې انسان خوشحاله وي په ذهن باندې داسې بوج نی نو انسان ښکلی ښکلی ښکاري. نو خبره دا ده چې خبره د زړه جذبات په مخ کارېږي. غني خان بابا یو شعر دی، خلک وایي لاړ بوډا شو غني خپلې مستۍ وخوړ، زه یم ناست تیار ویښتو کې د نرګس ګلونه ږدمه. نو چې بابا په بوډاتوب کې دا شعر ویلی دی، موږ په ځوانۍ کې ولې دا نه بوډاګان جوړ کړو او چې همت نه بایلو. ګرانو مینهوالو ګورو به چې موږ سره په لاین باندې څوک دي د کوم ځای نه سیل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب زما ضرور سنوم دی د کوم ځای نه؟ زما ضرور سنوم دی آصف خبرې کوم د مینۍ نه. آصف خبرې کوي د مینۍ نه. محله محله او ځای مې هم راته لکه لوکیشن برابر وښایه. مینۍ کې ګلبهار نمبر 1 کې. ښه جي ښه والد صاحب د والد صاحب هم څه نوم دی؟ سید محمود. ښه جي ښه. دا راته ووایه چې تاسو د ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب نه علاج د څه شي کړو؟ تاسو څه پرابلم و؟ زما جی مردانه کمزوري وه، نورې ورسره بله بیماری وي او جراثیمو بیماری وه،
تقریبا په 45% کې جراثیم زما چلېدل. ما د واده 4 کاله شي بچي مې نه وو. ښه جي ښه ښه. بیا چې کوم دی نو ما د سینډۍ نه ډېر علاجونه وکړل او د پېشاور نه مې وکړل، د مردان نه مې وکړل. جی جی. بیا راته دوی وښیلو دا ډاکټر نو دې سره یې الله پاک راله شفا راکړه. دې میاشتو کې دا نه الله پاک راله بچی م راکړ. جی جی جی. ستاسو بچي نه و لګا؟ ستاسو بچي نه و؟ زما بچي نه و جي، زه ناامیده شوی وم بلکل. صحیح ده صحیح ده. نو تاسو لکه ډاکټر صاحب د علاج نه مطمئن یې؟ جی بالکل 100%. صحیح ده جی صحیح ده. ډیره زیاته مننه. اوریدونکو له څه پیغام ورکوي؟ نو پکار دي چې چا د خپلې مسلې وي نو ډاکټر احتیاط درته رابطه وکړي او هغوی نه د علاج شروع کړي. ځکه چې هغه ورځ ما یو بل دوست هم بوتلی و، نو هغوی سره هم د هغوی ډېر زیات فرق وشو او ډېر زیات خوشحاله شو. صحیح دی. بیا دا خو تاسو ما له ډېر ښه علاج ځای ته بوتلم او اوس الحمدلله زما 3 بچي دي. صحیح دی. ډېره زیاته مننه. الله تاسو سره خوب کړي، الله تاسو سره صحت درکړي. ډېره زیاته مننه. شکریا ادا کوم. ښه ډاکټر صاحب تاسو خپل خبره جاری کړئ. نو شاه صاحب دا موبایل لرکې دي خجه خام دا وزمونږه اسف ور د مینې ګلبهار ده د دې اولاد نو. جی جی یو منټ صبر. خجه خام السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی جی. زما ضرور سنوم دی کم زینا؟ ما شیر افسر نوم دی د باجانا محله لارخینا. خجی شیر افسر دراتو ہے تاسو دی وقت کی اونیر یہ ریڈیو دلور باندې تاسو سره ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب نه علاج کړی دی او د څه شیم کړی دی؟ بس یاره چې دا خو زمونږ کور والا و د دی د املا کې د غوښه شوې وه. دی ما دلته ډاکټر له بوتلي و، بلکې مونږ تر پنډایه پورې تر پېښوره پورې دغه کړو. نو دی چې دا میرې ورته لیکلی و، نو هغوی ویل چې دی د دې به موږ اپریشن کوو. جی جی. نو دی اپریشن ته غاړه نه کېښوده. ښه جي. بس زوم ډېر زیات او دی کټ نیولو، نو بس زوم ډېر زیات لکه پریشانۍ کې وم او لکه بیا دې ځای یو ډاکټر وایي چې بهی لکه زه به 80,000 روپۍ اخلم د اپریشن. جی جی. نو هغې کې لکه الله تعالی مقصد سره چې نه دلته غټ فضل وکړه. دی ما ته وایي چې دې ځای کې ډاکټر دی او موږ یو پیره لکه دله ته بوځه. نو هغه زما خپله دغه نه کېده ما یاره چې دی ما لکه دوره پېښور او کم ځای ته وګرځول. نو ما لکه دا ډاکټره یا دا کیم لکه دې ته وایي سره به دی څه ښېګړه وشي. خو لکه چې دی هغه د لومړی پیرې ورله دوايي ورکړه نو هغې سره لکه لږ ارامې راغلې. جی جی. او یا په دویمه پیره دوايي ورکړه هغې سره لکه کافي مطلب چې یعنې ارام ورته میلاو شو. جی جی. راوچت شو. نو بیا په درېیمه پیره چې دغه وشو نو هغې سره لکه بیا ښه بلکل لکه ګرځېدل او خپل لمونځ او اودس او خپل د کور کار یې مطلب چې یعنې کو. جی جی. هغه ختمه شوه. نو دا لکه څلورم علاج باندې بیا چې دی لاړل نو ډاکټر صاحب ورته وایي چې اوس مطلب چې یعنې ستاسو لکه دغه بلکل ختم شو. جی. او لکه نور د دی د دې هغه خوراکونو د دغه سره دا وزن یې دومره دغه شو چې اوس که یو پیره یې که دوی نه لکه وي زه به لکه وزن د کمېدو دغه درکوم. جی جی. ښه جي. نو تاسو مطمئن یې مطلب دا دی ستاسو کور والا ګزاره شوې ده؟ هغې ته الله تعالی مطلب سره چې غټ فضل دی الله پاک دې مطلب سره چې ورله بس دغه ورکړي او نور دې ورله الله تعالی دا دواګانې کوله ده چې الله پاک ورله په دغه کې نور مو دغه ورکړي اضافه وشي. اضافه یې الله پاک ورله ورکړي چې ځکه چې هغه
ډېر زیات زه خپل ځاني مطلب چې نه دا دوه پیرې ورسره تللی وم نو ما چې حکیم صاحب ته دغه ته کتېدل نو لکه ډېر په تفصیل سره د مریض نه لکه تپوسونه او دوايانې ورله ورکوي بس موږ ترې ډېر زیات دغه چې الله پاک دی استاد چې نه خوشحاله یا بلکې دا خو زموږ بلکې خپل کلي کې خپل کور کې لکه یو دغه دی که نه کوټه او باجا او پامخې دا خو لکه ټول دغه دی. ډیره زیاته مننه کوو، شکریا ادا کوو. دا بیمار ول کټ کې پروت و دا ډاکټر صاحب وایي چې مطلب دا بیمار حالت څنګه و د علاج ړومبې علاج واما زه نه خپله لکه ډېر زیات دغه شو ما وي چې هم لکه حالات د دی ډېر زیات خراب و د دی حالات مطلب چې ډېر زیات لکه خراب و خو زه خپل ځاني څېړنه لکه ډاکټر صاحب ته لکه ډېر زیاتې مطلب هغه تر دې پورې چې لکه زه خپل ځاني د ارمي نه ریټایر وم مطلب سره چې دی ما د پنډای لکه ایم ایچ ته سیم ایچ ته هم لکه دی ما بوتلي وو خو لکه دغه چې بس هغه وي چې بهی دا رګونه دا دغه مطلب بند شوي دي او لکه دی به موږ اپریشن کوو نو او دې دوايانو سره دی لکه بیا هغې ته یې غاړه نه کېښودله او بلکې زوم په هغې باندې نوم دغه ما وي چې هم لکه اپریشن سره بیا به دی ګټو نیسي نو هغه الله تعالی لکه په دې معمولي غونډه کې دوايانې سره د ښه سره لکه د الله پاک رقم پې وکړه لکه ښه شو نو د هغه خرچونه دا دغه نه بیا موږ خلاص شو ځکه چې دا 1200 روپو مطلب سره په وخت سره لکه ډاکټر صاحب دوايي ورکوي دا 1200 روپۍ خو که سړی لکه دا 2000 3000 خو سړي هغه کرایه لګي که نه چې پنډی او پېښوره دغه ته ځي سړی بلکل بلکل نو لکه په دې دوايي سره غالبا دا 2-3-4-5,000 روپۍ به لګېدلې دې سره الله پاک دی ښېګړه وکړه. ډېره زیاته مننه کوو، شکریا ادا کوو. الله دې ستاسو کور والا صحت ورکړي. یو دنیا مننه. الله پامان. جی ډاکټر صاحب داسې عمر شاه صاحب بلا کیسونه راغلي دي اپریشنونو. بس زما یو خبره ده، زما مثال له توت ته پاڼې دی، چاله مې الله پاک سره درکړي او چاله خاورې، دا نه زما کار دی نه مې اختیار دی او نه ذمهوار یم. که څوک خو کېږي هم د الله شکر دی دا کوي، که څوک نه ښه کېږي هم الله نه دی غواړي. زه ته نه د ښه کېدو پیسې الم، دا 1200 روپۍ زه ته دې اخلم چې زموږ اخراجات ډېر زیات دي، دوایانې ډېرې زیاتې ګرانې دي، که هومپیتیک دي که حکیمي دي. نه او کولر استاد مانګې خټه م واغږي نو خټې پیسې خو بارې 200 روپۍ، باقي زه چا نه ښه کېدو پیسې نه الم. هغه د الله شکر ادا کوي او که څوک نه ښه کېږي نو مطلب دا دی د الله نه دی غواړي، زه هم د الله نه غواړم دوی هم د الله نه غواړي. بېشکه ګرانو مینوالو، تاسو هغه مریضانو کتل کم چې واورېدل کم چې د ډاکټر صاحب نه علاج کړو، یو داسې و چې د هغې 4 کالونه بچي نه و. بله خبره ده چې اوس تاسو واورېدل چې ډاکټر صاحب ورته اپریشن مطلب دا دی پېښور کې اسلام آباد کې ورته اپریشن لیکلو چې تاسو به سرجري کوئ د دې املا او دا کټ کې پروت و. نو ډاکټر صاحب علاج کړی د هغې اوس مکمل ټیک دی. ګورو به چې موږ سره پلان باندې څوک دي د کوم ځای. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، آپ کون اور کہاں سے؟ جی میں ابراہیم حضروں سے بات کر رہا ہوں. حضروں سے؟ جی جی حضروں. اچھا 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 جی جی ابراہیم صاحب. جی جی اچھا ابراہیم صاحب، آپ کو تکلیف کیا تھی؟ آپ نے ڈاکٹر صاحب سے علاج کروایا، ڈاکٹر اشتیاق رحمان اشتیاق سے؟ جی میرے کو سر شوگر تھی، ہائی کلاس کی شوگر تھی. پہلے علاج کروایا آپ نے؟ پہلے بہت علاج کرایا سر. دوسرے ڈاکٹر سے آپ نے علاج کروایا؟ یہ بھائی انگلینڈ میں رہتے ہیں. اچھا، تو آپ نے ڈاکٹر صاحب سے علاج کروایا، کب کروایا؟ ابھی تقریباً میرے سر ہو گئے 6 مہینہ، ابھی 7واں مہینہ چالو ہے. اچھا، اب آپ کی ابھی میں انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہوں. میرے جو دوسرا پاؤں وغیرہ تھے نا یہ بالکل سم ہو جاتے تھے. اچھا، شوگر کی وجہ سے نا. جی جی. تو
میرے پاؤں کے اوپر کچھ چیز کاٹ لے یا کسی چیز سے ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو یا کچھ بھی ہو جائے اس سے پتہ نہیں چل رہا تھا نا. اچھا. ابھی میرے کو انشاءاللہ میرے کو محسوس ہو گیا کہ ابھی دوسرا جو ہے محسوس ہاتھ وغیرہ بھی لگایا تو میرے کو محسوس ہوتا ہے, پہلے بالکل محسوس نہیں ہوتا تھا. اچھا. اس پر انگلینڈ کے ڈاکٹر ناکام ہو چکے تھے. انشاءاللہ میں نے جس دن کا علاج شروع کیا ہے دوسرا انشاءاللہ میرا جو ہے نا فرق بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں میں انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ پہلے انگلینڈ میں تھا, ادھر بھی علاج کروایا اس نے؟ بہت علاج کروایا لیکن کچھ جو ہے نا محسوس نہیں ہوتا تھا. لیکن ابھی جدھر سے آگے جس دن کا علاج کروایا میں نے دوسرا اس دن اللہ پاک نے میرے اوپر فضل کیا اور ڈاکٹر صاحب کی بہت بہت مہربانی. خوراک آپ کس طرح؟ یہ بھائی بتا رہے تھے کہ انگلینڈ میں ڈاکٹر حیران تھے کہ آپ کا شوگر کس طرح کنٹرول ہو گیا ہے. مجھے بتایا تھا انہوں نے جب آپ نے ڈاکٹر صاحب سے علاج کروایا آپ انگلینڈ چلے گئے نا؟ اچھا جی. ان لوگوں نے میرے کو بتایا کہ آپ نے کدھر سے علاج کروایا, کیا کیا ہے اس کے ساتھ, کیا کیا, تو میں نے بتایا ان کو دوائی وغیرہ بھی دکھائی ان کو نا. اچھا. تو ان لوگوں نے میرے منہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ ابھی کیا ہے کیا چیز جو ہے استعمال کی ہے آپ نے, اور دوسرا بس اللہ پاک نے فضل کیا ہے ڈاکٹر صاحب بس میرے جو ہے وسیلہ بن گئے. تو انشاءاللہ ہاں تو میں ہر آدمی کو یہی صلاح دیتا ہوں, مشورہ دیتا ہوں کہ ابھی ادھر سے جاؤ. کیوں گردے وغیرہ بھی جو ہے نا یہ بھی ان کا بھی تکلیف شروع ہو گیا تھا نا. اچھا. دوسرا جو ہے میڈیسن جو ہے وہ زیادہ گردوں کو نقصان پہنچاتے ہیں نا. اچھا. تو میرے کو تو دوسرا پشتو وغیرہ بھی صحیح نہیں آ رہی تھی, تو میں ادھر آ کے دوسرے آدمی کو ساتھ میں لے کے گیا تو ادھر ڈاکٹر صاحب کا لیکچر وغیرہ سنا تو اس نے میرے کو بتایا. اچھا. تو بس میں تو اس کا جو ہے ابھی دوائی لیتا ہوں لیکن پان پرہیز جو ہے میرے مین تو ڈاکٹر صاحب کو نہیں بتایا, اس لیے نہیں بتایا کہ وہ بعد میں غصہ ہو جائیں گے, لیکن پان پرہیز جو میں نہیں کرتا ہوں بالکل, لیکن شوگر میرا بالکل انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کنٹرول ہے بالکل. اچھا. آپ پہلے انسولین لگاتے تھے نا؟ جی اس دوسرا وہ لگاتے تھے لیکن ابھی نہیں, ابھی انشاءاللہ بالکل جو ہے دوسرا دوائی استعمال کرتا ہوں اور سب کچھ کھاتا ہوں. ابھی اس میں جو ہے نا یہ میں صرف چائے ایک ٹائم پیتا ہوں, باقی ہر چیز کھاتا ہوں, لیکن انشاءاللہ اللہ کی فضل سے شوگر جو ہے میرا جو ہے نا یہ بالکل کنٹرول ہے انشاءاللہ. ابھی صحت آپ کی کیسی؟ پہلے تو کمزور ہو رہا تھا کہ جس طرح شوگر کا مریض ہوتا ہے تو دن بدن اس کا صحت جو گر جاتا ہے, تو آپ کی صحت ابھی کیسی ہے؟ دن بدن صحت بھی گر رہا ہے لیکن میرے کو کوئی ہاتھ لگاتا تھا تو میرے کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ابھی میرے کو اس نے توڑ دیا ہے نا. اچھا. تو ابھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جس دن کا مردانہ طاقت بھی یہ پورا جو ہے نا یہ انشاءاللہ ابھی بالکل جو ہے برقرار صحیح ہے. ابھی میں نے تو بالکل ختم کیا تھا اس میں شوگر نے, کیوں 500 550 600 تک یہ رہتی تھی شوگر. اچھا. ابھی کنٹرول ہے؟ ابھی بالکل کنٹرول ہے. ابھی دوائی نہیں بھی لوں تو دوسرا نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں اپنا کورس جو ہے نا یہ جاری کیا ہے. اچھا. اب لوگوں کا کیا پیغام دینا چاہتے سوابی کے لوگوں کو؟ سوابی کے لوگوں کو میں تو ہر جو پورے پاکستان صرف سوابی نہیں پورے پاکستان کے لوگوں کو میں یہی مشورہ دیتا ہوں اور سب کو یہی میں بتاتا ہوں کہ دیکھو یہ دوسرا ڈاکٹر صاحب ایک وسیلہ ہے آگے, اللہ پاک صحت دیتا ہے لیکن ان کے ہاتھ میں شفا ہے. اور ان کے ساتھ جو ہے نا ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ دوائی وغیرہ کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. میں نے پاکستان پورے پاکستان میں جو دوسرا ہمارے وزیر اعظم ہے جو بھی ہیں ان کو میں بولتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو ہے نا دوسرا کانٹیکٹ یہ نہیں بولتے کہ دوسرا ابھی یہ انڈیا وغیرہ سے دوائی جو آنا ہے بند ہو گئی ہے تو اس کی یہ مسئلہ ہے نا. اچھا. اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے کیونکہ دوسرا ہم غریب لوگ ہیں ابھی دیکھو سب برابر نہیں ہے. تو ان کا دوائی جو ہے یہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس میں دوسرا بھی اللہ پاک نے حکمت رکھا ہوا ہے اور ان لوگوں کو چاہیے کہ ان کا جو ہے نا ان کی ہیلپ کریں, ان کے ساتھ جو ہے نا دوسرا پورا جو ہے کانٹیکٹ کیا جائے کہ ابھی ان کی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. کیوں دوائی باہر سے آتی ہے پر ہمارے پاکستان میں تو کچھ نہیں ہے, یہ دوسرے ملک سے آتی ہے دوائی. تو یہ آگے غریب لوگوں کا بہت وسیلہ ہے, یہ ان کی ہیلپ کی جائے. چلو تھینک یو سو مچ, اللہ آپ کو صحت دے. تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکال کے ہمیں دیا. تھینک یو سو مچ. اللہ پامان. اوکے اللہ پامان. ڈاکٹر صاحب شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب
دا مبارشاه صاحب د انګلند زموږ یو ملګری چې انګلند کې هم د خپې بالکل کټ کېدو لاړلې په خپه باندې نه پوهېدلو شوګر 500 نه راغورځېدلو پشته پرهیز کې پشتي انسولینو کې دی چې واپس انګلند ته لاړ او د انګلند ډاکټرانو وکړه هغه هم حیران وو چې هاو اټ از پاسبل چې دا څنګه کېدی شي دا څنګه کېدی شي چې هغه مړې خپې بیا څنګه را ژوندی کېدی شي په امریکا کې هم خلکو نه خپې کټ کېږي په لندن کې هم کټ کېږي هغه مړې خپې په دنیا کې په دوباره څنګه راویښې شولې انسولین څنګه ختم شو جسم څنګه ښه شو په ګردو به درد راته هغې دوایانو سره هغه هم ختم شو د هغې ګولونه هم خلاص شو پرهیز هم ختم جسم بیا بحال یقینا چې دا د یورپ دپاره یو کرشمه ده خو افسوس دا دی چې د کور ماستت راووي پاکستان یا زموږ صوبې خلک دوی ته خدا پته نشته دی څوک په دا وایي څوک په دا وایي زما یو رزلټ تاسو پوره انګلینډ او جرمني او امریکا کې کېدی تاسو ته بیا پته ولګي چې پوره انګلینډ به چې کوم دنو حیراني پوره جرمني به هم حیراني پوره امریکا به هم حیراني او دا ورو چې په ختم حالت کې ما راغلی دی او بیا انګلینډ ته تللی دی او د انګلینډ ډاکټرانو ورته هم دا سپوز کو چې دا څنګه کېدی شو دا په کومه طریقه او دا چا ډېره زیاته مننه کوو مینوالو تاسو غږ اورئ د FM 94 ریډیو دلبر ثوابي ماته ویل شي هم شاعر کې مبارک شه او د پروګرام نوم دی د صحت زیری په صحت زیری کې هغه مریضان مونږ ګور کم چې د ډاکټر اشتیاق صاحب نه علاج کړی او ټیک شوی دي ګور چې موږ سره بل پلان باندې سوق دي السلام علیکم وعلیکم السلام جی جناب سما ضرور سنوم دې رقم زینا جنوین عبدالغفور ها عبدالغفور صاحب دا راته وایي چې تاسو د ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب نه علاج کړی د څه شي کړی ما خو د سټوک علاج ته کړی دی زه الله پاک راځي سره روغ موټ کړی مو دغه دوا سره ښه جي ستا شوګر د کله نه څومره وخت نه زما کتل شو کال نه و ډېر زیات شوګر مې و ښه جي مخکې نورو ډاکټرانو علاج کړو خبر نه هم کړو یو ځای نه بل ځای هغې سره به ډېرېدم خو کمېدم نه ښه کېدم نه سره الله سره د کېدم ښه جي نو ډاکټر صاحب نه علاج وکړو څنګه دی صحت دی روغ موټ کړی ما بالکل وزن نیم خبره برابر د سیوا کېږي او بالکل روغ موټ ښه خوراک وغیره ورسره کوې که نه خوراک خو چې څه کوم هغه ورسره خورم او خوږې نه دا بیمار ګرځېدی هم نه شو چې ما راغلی ډاکټر صاحب وایي دوی چې کله راغلل دی ګرځېدی هم نه شو ګرځېدی خپو باندې به مې دردونه بالکل دوه قدمه به مې بدلول خپو سره به دا واړه بول به رانه سم باید بالکل اوس چې سهار لمونځ وکړم هلته غرمې پورې ماسپښینه پورې واړه بولو ته بالکل اجت نه راځي صحیح ده جي دی چنګلۍ کې کوم ځای دي چنګلۍ کې کوم ځای چنګلۍ کې تاسو د کوم ځای خیلو ښه جي ښه او نوم دې څه دی غفور عبدالغفور ښه 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 اورېدونکو ته به څه پیغام ورکوئ چې مطلب تاسو ډاکټر صاحب نه علاج کړی دی بس دوی تمام چې بل هېڅ چېرته مه ده دقې اشتیاق الرحمن صاحب لدی الله پاک په روغ موټ کوي صحیح دی تاسو مطمئنه یې لکه زه بالکل بالکل زما بالکل هر څه باندې بس روغ موټ شي مانه خیره صحیح دی جی الله دې له صحت درکړي ډېره زیاته مننه کوم امین ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب دا هم هغه پیشنټ کې دی چې بالکل شوګر غورځول او خپې وده کېدو ته تللی وي دوه قدمه ګرځېدی نه شي پشته پرهیز کې تباه وزن ختمېدو ته راغلی نظر په کمېدو راغلی هر سیسټم مطلب دا دی په کېناستو راغلی الله فضل دی تاسو وینئ اورئ داسې بار بار تاسو ته وایم څوک وایي انګا او څوک وایي بنګا هسې انګا بنګا دی نه جنګوي زما یو رزلټ پوره دنیا ته کېدی که پاکستان یو که انګلینډ یو که جرمني زما یو رزلټ جواب خو اول ما د پوره ملک او پوره دنیا خو په شریکه وښیي که نه بیا له خبرې کوئ او باقي تاسو خو ما ویلې دي سټیراید په شوګر کې کار نه کوي که کم ډاکټر چې کار کوي نو دا ګز او دا میدان که د پاکستان دی او که د انګلینډ دی 1 کروڑ روپۍ به انعام ورکوم چې په سټیراید په زور ما ته دا رزلټ وښیي د سټیراید په زور د چا نظر بحال کړي د سټیراید په زور د چا ګرده فشار راولي د سټیراید په زور د چا د کینسر درد ختم کړي د سټیراید په زور د چا لیور د سیروسس فشار راولي د لړمون کینسر د فشار راولي د سټیراید په زور د چا ملا اپریشن ودري د سټیراید په زور د چا بواسیر ودري د سټیراید په زور د چا سرخوږی ختم کړي د سټیراید په زور د چا ټوخی ختم کړي د سټیراید په زور د چا ارکون نساء شیاټیکا ختمه کړي د سټیراید په زور د چا ګردینه کاڼي وردی د سټیراید په زور د چا د مازغه د شاټون نه بچ کړي د سټیراید په زور د چا وزن بحال کړي د سټیراید په زور د چا انسولین ختم کړي د سټیراید په زور د چا پرهیز ختم کړي 1 کروڑ روپۍ نام ولا لګ دی بالکل ځان به خرڅوم او پیدا کوم
مینوالو پروګرام اورې د صحت زیری کې ګورو بل چې موږ سره پلان باندې سوق دي کم زینې دي سر غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب زما ضرور سنوم دی د کم زینې دا ورګه واټو دا کومه مونږه موبایل په کویو نه بس ټیک ته تاسو आवाज ټیک ته ښه ورځ په ماشاءالله. تاسو ریډیو نه لګ را دی خواشه تاسو خپل आवाज الته وره یاره ما ته ریډیو ښکارا شو دغه مخامخ پروت دی وګوره بالکل ریډیو مخامخ پروت دی او دین الکشن تر دی خواشه بستر خو به ګرمه خو زه خیر گزارو کې ما سره نه کېږي سره ټیبل پروت دی ریډیو پروت دی. ها دا راته تاسو څه تکلیف او ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب نه تاسو رسې شي علاج کړي وزا دې خو دا جی جی ها ولا تمرد كذا چارجر لګا خیر خدي ډېر زیات دی راځي ډېر خجی تاسو له تکلیف پوله څه چلو ډېر قیمتي دوا یو ښه خجی ښه دا راته احساس خپل څه چلو دا پدې خوږه دا ولا وینې ته ویا تاسو سرنجه کې دا جو چاړای و هغه وا خجی خاص تاسو کور والا علاج کړو ډاکټر اشتاق صاحب ولا علاج کړو موږ دا مرزل خان چې په دغه دې وکړه نه تاسو کور والا اوس څنګه ده مطلب هغه علاج کو نو څنګه ده گزارش خلکو بس دې بل څه دغه شکایت کوي خجی صحیح ده جمال کې مخبره وړو هغه ټیک شوی دا کوم خپل باندې چې دړو هغه تاسو علاج کړو هغه ټیک شوی دا هغه ټیک شوی دا بل څه دغه شکایت دا بل راوړل پیسه بالله حکم او ای کنه وی په پیسې سره نه میراوړه راشه ټیک پېشي ښه ډېر زیاته مننه شکریا دا کو یو جهان مننه دا ډاکټر تاسو بکله یې دا نن د سر خو خالي اتوار دی دا راتلون کې مونږونو شورونه آینده مونږور شورو راشي ککه پاکستان کې والا ان شاء الله ها مو ډاکټر صاحب بهر زونو لګزر راشي دا زموږ کار لګوره بل څه خو ډاکټر دوبۍ ته مطلب مثلا جو نه زه خو بازم رولمین خو نزدی اسه نه خو وګدا تا ابوزم ورشه سے پشا د دورې شي کړه ما ثوابه خلک نه پریدي نو بس دا شی ده کنه که زریم نو ریکارډ خو ته زما چلے کنه پشا سوکتی بیا دا نه چلی به زما داغه نه زما له دا چل راځي چې زبال تناسم په دوبۍ کې دلته به دا کمپیوټر زما په لاسو کې ستا پروګرام په ټایم پلی کیږي ریکارډینګ برازي ټایم په ټایم بار سکیږي صحیح بس زبې یو فائدہ به دی چې دا هغه ځنه به ډایرکټ پروګرام کو دلته به خلکو ته پته نه ډاکټر صاحب کم ده خو لا خبره ده الله ان شاء الله پاسپورت ته برابر ده ها زروانو مخ کروزه کې خدا سي و چې سب کار مې راپېښ حالات جایزه والو کنه که خوان دیو کا نه صحیح ده صبح ډاکټر صاحب د دې خد دا خورکای و په جبه ګونګای و کنه او اجي سه په سر راغلو او الله دې عزت کی لکه یو درس پکې پروت ته د دې کوروال مطلب دا خبر نشي کوله خو اجي سه بغا کم دغه قدر چې کوي کم عزت چې کوي کم په مینه سره ژوند تیری نو زوی مچي هر کورو ورته الله پاک د خپل کوروودان د پرداسي کی لکه مطلب دا دلته اکثر موږ ګور چې کورواله روغي مطلب ناوي چې راشي سور سیوا قدرې او بیا چې کوم نه هغه خو ځواني وي صحت روغ وي او خدمتونه بم ډېری او هر څه ډېری او هغه غریبه بچو مورشي د بچو مورشي کنه مبارسه سره جوه خبردار پټی ته یو فصل والو کنه نو پټی ته بیا سره ورکاو کنه چې فصل خو اسمان نه راځي خو پټی به ټول طاقت راکاږي کنه نو یو فصل وار بیا ول سره ورکو زمونږ زنانه خويند داسې دي چې بنشپک ماشومان به خیره پیدا کی یعنی د پټی نه 15 فصل واخلو داغه د وجود کیلشیم او پوتاشیم او مګنیشیم او
دا خبره چې آیرن او ټول د هغې د هډوکو او د وجود نه طاقت را نچوړ شي د یو بچي په شکل کې، نو 5-6 فصله تیوالو یعنې وجود یې نچوړ کړو او څه ماشومان له پی ورکړي، هغه کمزورتیاګانې څه دغه نشته دی، مطلب ارام هم دغسې حال دی. نو هغې مثال د هغه پټي شي که نه چې 5 فصله تیواله او سره دې وله نی ورکړي، نو چې لږ د بلادو بادو پروزي که نه، نو که بیا پیچې ډوډۍ نی پخه نو کور والا چې راشي نو غوبل وی او بیا دا لاسکه کوي چې دوه ښځې نو ډاکټر صاحب مطلب یو کار کوي که نه، که یو کار کوي یو له کور کار کوي یو سره غم خادي را نو خبره به چې د ډېر غټ خوش قسمت په یورپ کې هم څوک بند چې کوم دی تا ته نه زما خوا که نه زه چا کړي بیا ما پسې لګیا وي که نه الله دې پکې خیر واچي که چا کړي دي که چا کړي دي الله دې پکې خیر واچي او که چا نه دي کړي الله دې دوی مخی نه ګورو چې موږ سره په لار باندې څوک دي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب څنګه دي؟ خیر تاسو؟ خیر دی الله کرم دی. زما ضرور سنم دی رقم زینا د مردان سرتاج یم. ښه د مردان د سرتاج ښه جي ښه راجي صاحب کور والی یې. دا راته ووایه چې تاسو سره ډاکټر اشتیاق ورحمان اشتیاق دوايي تاسو راکړې وه ډاکټر صاحب موږ سره په پروګرام کې ناست دی، زه تاسو نه لږې پوښتنې کوم جي. دا راته ووایه چې تاسو سره ډاکټر اشتیاق ورحمان اشتیاق صاحب نه څه شي علاج کړی او تاسو تکلیف څومره؟ زمونږ تکلیف ډېر زیات و. زمونږ الرجي مسله وه ټول جسم کې، ټول وینه کې، ټول جسم کې لکه ډېره زیاته مسله وه ما ته. جی جی. نو د هغې دوایي ما کافي وخوړه، بس لږه پاتې ده انشاءالله بیا به درځو ده چې بیا نور هم راکړي. نو ماشاءالله لکه کافي آرام راته ملو شو. زما صحت په مې داسې ویلې کېده لکه څنګه چې مومباتي ویلې کېږي که نه. نو ماشاءالله دې دوایي سره لکه خارښ ګرېده او تکلیف چې به یو قسم ګرماهټ او لکه غټه مې شومه که نه، لکه جسم مې غوښه ونیوله، صحت مې په ښه کېدو دی. نو ماشاءالله لکه ډېر زیات آرام راته ملو شو دې دوایي سره. ډېر ښکلی علاج دی. دلته یې ثوابې خلکو ته به څه پیغام ورکړې؟ مطلب دا دلته ثوابې خلک چې دا پیغام به انشاءالله زه د روغو خویندو ته کشرانو مشرانو ته ورکول غواړم جی جی چې څو د ډاکټر اشتیاق صاحب جی ډېر ښکلی علاج دی. دا دې په یو ځل دوایي سره خدای پاک مونږ ته ډېر زیات آرام ملو کړو. دې دوایي سره لکه ډېر زیات ښېګړه زمونږ وشوه. 14-15 کال نه زما دا تکلیف و. د مفیته کې علاجونه کړي وو ډاکټرانو نه، د هر ځای نه، خو لکه داسې آرام به ما ته نه میلاوېدو لکه چې دې دوایي سره زه ماشاءالله ډېره زیاته ښه شوم. او انشاءالله دې ټولو خویندو ته زه دا پیغام ورکوم چې په دې یقین وساتئ او دا علاج خپل جاري وساتئ. چا ته چې تکلیف دی شوګر یا د الرجي که د سترګو ده که د بدن ده، نو چې ټول انشاءالله د سبا به د ډاکټر اشتیاق صاحب نه علاج جاري وساتي، یقین پې وساتي، د یو بل په خولې پسې نه ځي او دا علاج انشاءالله جاري وساتي. دا وکړي ګوري ځان ته څنګه نه ښه کېږي. صحیح دی جي صحیح ده. الله دې تاسو له صحت درکړي، ډېره زیاته مننه کوم تاسو تاسو هم د خدای پاک د دې نه زیات همت درکړي. امین امین. ډېر توفیق دې د دې نه زیات خدای درکړي چې تاسو د خلکو لپاره دومره ښه انتظام او دومره ښه علاج شروع کړی دی. مو اشتیاق صاحب دوبۍ ته مو سره وایو هلته هم خلکو له علاج. ډېره شکریا ډاکټر صاحب ادا کوم. ډېره مننه. خدای پاک دا د خدای لوی فضل و چې کوم ځای نه کوم ځای ته راوستو، د سعودي عرب نه دلته راوستو او چې کوم دی نو د دې د خان لالا ایوب خان لالا صحیح دی دا هغه هم ډېر شکر ګزاره یو چې هغې راولېږلی علاج هغه مونږ ته وښوده، دا ډاکټر هغه مونږ ته وښوده ایوب خان لالا. ښه جي تاسو سعودي عرب کې وی؟ تاسو سعودي عرب کې وی که نه؟ موږ سعودي عرب کې مونږ 26 کاله تېر کړي وو. هلته مې علاج کړی. ډېر کال نه زه پاکستان ته رالم، ما به د کاټ دوایانې وړې، خو لکه هلته کې مې ډېر علاجونه کړي یو ځای بل ځای نه، لکه نه ښه کېدو ورسره. ماشاءالله دې سره کافي خوشي وه. صحیح ده. ځان خیال ساتئ. ډېره دوا کوو ډاکټر صاحب. ډېره مننه جي الله تاسو له صحت درکړي. ژوند ورکړي چې دقسې د قوم خدمت وکړي. د الرجي د شوګر دغه به سره ښه شي انشاءالله. ډېره زیاته مننه شکریه. الله تاسو له صحت درکړي. الله په امان. الله په امان. وعلیکم السلام. دا زموږ خور مردان دا مردان نه وجه خدای سعودیا کې هم ډېر علاج کړو، پاکستان کې چې د سرمن ډاکټر نو پرېښی هر طریقې علاج یې کړو. د الله په فضل زما پړومبۍ دوی باندې چې کوم دی دی هغه خارښ
هغه وزن وبکېدل، هغه د سترګو د مخ الرجي، د وجود د سرمنې چې څومره نقصان او نقایصو او د وینې چې کومه فساد او خرابواله او هغه ټول الله پاک چې کوم نو کور کړل. بس زما هغه یو خبره، الله پاک شکر ادا کوي، د الله نه به غواړو، د الله نه غواړم. مینوالو څنګه چې تاسو ته پته را موږ سره ډاکټر اشتیاق قربان اشتیاق صاحب ناشته په پروګرام کې ډیر خلک په ډومبي سره باندې आवाज اوري، ناغي ته خدا پته او نمبر ورته وایم د دومره خو به پریک دی پته پرېدا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب څوک او رقم زیرا جی اردو جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں رضوان بات کر رہا ہوں. جی رضوان صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی باون نگر سے. جی اچھا، آپ نے ڈاکٹر اشتیاق الرحمان اشتیاق صاحب سے علاج کروایا، کس چیز کا کروایا آپ نے؟ ہم نے سر شوگر کا کروایا اور بوروں کا پیشنٹ تھا. اچھا، شوگر کے تقریباً ہمارے 3 سے 4 پیشنٹ ہیں. اچھا تو ابھی طبیعت آپ کی کیسی ہے؟ طبیعت ماشاءاللہ بہت زبردست ہے جی، اور کافی فرق پڑ گیا ہے. ابھی تو بہت حالات بہتر ہو رہے ہیں طبیعت کے. آپ نے کہاں سے علاج کراچی اسلام آباد آئے تھے آپ؟ ہم اسلام آباد آئے تھے. ابھی ہم نے ابھی دوائی بھیجی ہے، کراچی بھی بھیجی ہے. ادھر بھی ہمارے شوگر کے پیشنٹ تھے، انہوں نے ابھی تقریباً یہ ہفتہ ہوا وہ استعمال کر رہے ہیں. کافی فرق پڑ گیا ان کو. جی ابھی پرہیز وغیرہ کر رہے کہ نہیں؟ وہ پرہیز بالکل جس طرح وہ اشتیاق صاحب نے بولا تھا اسی طرح سیم کر رہے ہیں. اچھا، فروٹ وغیرہ کھاتے کہ نہیں؟ جی فروٹ بھی کھاتے ہیں. ابھی تو میرے چاچو تھے جن کو بہت زیادہ مسئلہ تھا شوگر ہے، تقریباً ہو گئے کوئی 15-20 سال ہو گئے ان کو بہت شوگر تھی. اچھا، تو ان کی شوگر تھی نا وہ 400-500 سے نیچے آتی نہیں تھی. ابھی تو ماشاءاللہ وہ مٹھائی وغیرہ بھی کھا رہے ہیں. اچھا، شوگر تقریباً 120-150 تک ہوتی ہے آج. اچھا، ابھی آپ سوابق لوگ ان کا ایک مسئلہ مہروں کا آتا ہے کہ آپریشن لگا تھا کسی بندے کو، کسی کو آپ نے ڈاکٹر نے سرجری کا کہا تھا. مہروں کا وہ کون تھا؟ مہروں کا آپریشن جو لگا تھا سرجری کا؟ ہاں اصغر بھائی کو. جی جی اصغر بھائی کو مہروں کا مسئلہ آپریشن وغیرہ بتایا تھا. ہاں جی وہ ان کے اندر وہ تھی نا گردوں کا مسئلہ تھا. ان کو انہوں نے بولا تھا گردوں کا بہت زیادہ تھا، لیکن وہ جب ہم نے 3 سال چیک کرایا تھا تو وہ نہیں مسئلہ تھا. ان کی دوائی سے بھی ماشاءاللہ بہت بہتر رہا ہمارا. اچھا، آپ سوابی کی لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ سوابی کے لوگ یہی پیغام دیں گے کہ ان سے دوائی لیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کافی فرق پڑے گا. جی اوکے، تھینک یو سو مچ اصغر صاحب. ډېر زیاته مننه، شکریا ادا کوم. بینوالو دا موږ سره دا د باولګرو د دې زین ترانه د یو وسره یو کس راغلی چې زموږ څلور مریضان دي. دغه د مهرو یو آپریشن وته لیکلو چې هغه بالکل لکټو او ډیر زیات تنګو، مطلب ټول شپه به چغې استلې او د الله فضل چې هغه بالکل داسې ټیک ته څنګه زیمه یو په ګردو مسله هغه الله پاک ټیک کړی دی. او د شوګر ول تاسو په خپل د صدور کسان واوردل چې 500 نه 600 شوګر په کته راته پښتو ګولو کې پښتين سولینو کې هغه ته ختم شوی دی، پرېزم ختم شوی دی، سیتم ډیر زیاته مننه کو. ډاکټر صاحب په اخر کې اوریدونکو ته څه پیغام؟ اوریدونکو ته خو دا پیغام ورکوم چې بس د خپل صحت خیال دی وساتي او د دې علاوه چې کوم دینو ډاکټر صاحب سبا کې سوکراتل علاج به د سوکراتل مباشرت بس دا مهرباني دي کوي کنه. لکه ما ته اگر جو کس وی ویره چې کوم دینو ډاکټر صاحب مونږ خو دوره وخت تیر کو دا ما ته زه خو یم لیونه خو تاسو زما سیواله ونی چې ما راځي ودرېدل هغه پرشتیا لیونه تاسو فلسفي لیونه او کوئی دا تاسو باندې سیواله ونی چې ما راځي ولته انتظار کوي. خبردار زما خو ډګټ ور ژوند دی، خیال دی زما خو به ترتیبه کې او ترتیب دی. زما ګوره شاعر سره ما پرختیا شاعر ګوره شاعر دی نو مطلب دا شپه مې اکثر شوګیری خلکو دي او زه به چې کوم دینو چې ته غزل کې نخته ما چې ته په فلسفه کې نخته ما مطلب زما جدا ژوند دی او سهار چې پاسو او خپل یو روټین مې دی کنه. نو مطلب دا چې که دنیا روانيږي او که سميږي زما دغه روټین دی. که زلزلہ شوټو خلک منډي زه په کلار روانې ما پوه شولې. نو مطلب دا مې رواني دي کوي چې زما ډیر زیات کارونه دي، زه یوازې ما نو کله وخت رستو مخ کې شي یو بچی گزاره کوي. او دویم دا چې
بس تبه د الله نه ساتي. زه ګوره ریونی ما خاکه چاله سره در شو چاله خاورې بس غواړي د الله نه او زم د الله پاک نه غواړم. په اخره کې دغه یو پیغام چې lives of great men all remind us we can make our life sublime and departing leave behind us footprints and the sands of time. زموږ یو ګران رور د مردان نه صادق جان جلبل صاحب ټول مینوال یاد کړیو. بل زمونږ نن کلینیک ته یو بیمار داسې راغلو چې هغه نه بټوه چې کوم دی نو روکه شوله فضل رازق رور د زیدې نه. نو بټوه کې پیسې هم دي تقریبا 3,500 روپۍ دي خو د هغې نه علاوه د هغه شنادي کارت دي څه کاغذونه دي. نو که کوم رور داسې ګوتو لا بټوه ورغلې وي نو آخرت کې به ځان له محل جوړ کړي او دوی ته خپله بټوه واپس کړي او پکې شنادي کارت دی بیا به غریب کړي. د پاکستان د دفترونو نظام تاسو ته معلوم دی نو بیا به د سر نه یو کاغذ جوړئ. نو مهرباني وکړئ د الله دپاره هغه بټوه هغه شنادي کارت هغه چې کوم دی نو هغه ته ورسوئ یا موږ ته راورسوئ یا په دلبر کې مبارک شاه صاحب ته چې کوم دی نو راورسوئ. دا زمونږ د فضل رازق صاحب د زیدې چې کوم رور دی د هغې بټوه ده. ستاسو به ډېره مهرباني جزاک الله. چې چېرته هم یې خاد عباس پرلي ګلالي ننګیالي بریالي اوسئ. ګرانو مینوالو یاد ساتئ هر هفته د خالي ورځ او د اتوار شپه د 8 نه واخلې تر 10 بجو پورې ستاسو خوښ ادبي پروګرام مترنګ ملټي ډایمنشنل پروګرام همجهت هر اړخیز پروګرام د خپل قربا ارجه ډاکټر و حکیم حافظ وکاري شاعر و ادیب استاد نقاد تجزیه نگار افسانه نگار و ډرامه نگار و کالم نگار و میډیکل ریسرچر اشتیاق رحمان اشتیاق فلسفي لیونه. خو یو عرض واوري زما په نوم که چتم تاسو ته دوايانې ملاویږي نو هغه به ما نیخي د هغې ذموار به تاسو په خپله زما په نوم که چتم تاسو ته زما کارت څوک پیش کوي زما نوم څوک پیش کوي زما نسخه څوک پیش کوي نو هغې سره به زما هېڅ تعلق نی. زما صرف یو کلینیک ته په صوابۍ کې هغه هم په نواز آباد کې دی د باجا چړی چې ختم شي هلته دی. د هغې نه علاوه چې زما په نوم کومه دوایي چته هم وي نو هغې سره به زما هېڅ سروکار نی. د هغې ذموار به تاسو په خپله که په کوم نوم هم تاسو ته هغه ملاویږي په کوم پیغام سره ملاویږي. د الله په امان شپه په خیر کور مودان. په آخره کې مبارک شاه صاحب یو جهان مننه. پاکستان زنده باد پښتونستان پاینده باد. مینوالو تاسو پروګرام واورېدل په هغې کې ما څنګه تاسو ته ویلو د صحت زیری نو تاسو واورېدل چې هغه بیماران کم چې بلا بلا بهر هم علاجونه کړو هغې نه دي ټیک شوی. هغه خلک راغلل تاسو ته وویل چې موږ ډاکټر صاحب نه علاج کړی. دا ستاسو په ځای کې یو تاسو لپاره یو معجزه ده چې تاسو د ډاکټر صاحب نه علاج وکړئ د ډاکټر اشتیاق رحمان اشتیاق صاحب نه علاج وکړئ. هغه خلک کم چې انګلینډ کې علاج کړو هغه خلک چې سعودي عربو کې علاج کړو هغه خلک چې په اسلام آباد کې علاج کړو هغه خلک چې په پیښور کې علاجونه کړو هغه خلک تاسو لرالل چې ډاکټر صاحب نم کله علاج وکړو نو زمونږ نن روغ رمټیو خوشاله یو او الله تعالی مونږ له صحت را کړی دی. نو مینوالو تاسو هم کو بیمار یې ناجوړه یې طبیعتونه هم ناسازه دي شوګر هم دی د ګردو بیماری ده بواسیر دی چې څه هم وي اینی هو چې سم وي ستاسو نو تاسو د ډاکټر صاحب سره رابطه کولی شئ په دې نمبر باندې 0315 81 59 059. دا نمبر یو ځل بیا نوٹ کې 0315 81 59 059. خاد آباد بریالیو سے که زما مره خونو د 10 بجو سٹارټ پروګرام اخلم تاسو انتظار وکړئ. لوی لا فامان لافیو.